د عالمانو کار دی خلکو ته دین بیانول. ځکه کله چې د بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته ویل اتتخذنا هزوا ټوغې را سره کې او ویل اعوذ بالله زه به ټوغې کومه. د پیغمبر سره ټوغې خوند کوي، د عالمانو سره ټوغې خوند کوي. نن سبا هم داسې خلک بعضې شته بېانصافه د پیغمبر په منبر باندې ولاړي او داسې خبرې به کوي چې هغه د پیغمبر د جومات سره د الله د کور سره د پیغمبر د منبر سره هېڅ کله چېرته هغو سره مناسب نه وي. او عوام خو کل انعام دي، خو هغې څه ته خوشحالېږي چې کله خلک داسې قسمه خلک یي او دا اوتې بوتې وي. نو ګورئ دا خپل آخرت بربادول دي. د جومات د عظمت خیال نبي اسلام سوی ایاکم وهشات الاسواق، الله وي په جومات کې د چغو نه ځان وساتئ. ګورئ ایاکم وهشات الاسواق، په جومات کې د بازار په شان چغې مه وهئ. او داسې خلک دي چې هغه د جومات په دې پنجاب کې هم بعضې داسې مقررین شته په دې کیپي کې هم دي چې داسې شور به کوي په دې جومات کې داسې شور، او وایي به څه چې د هغې نه به دین ته معمولي خیر نه یا به خپل قار په چا باندې سړی یا په چا په قوم پسې لګیایي یا به د چا په پارټۍ پسې لګیایي. هغه بله ورځې ډېر بدقسمتۍ نه یو مولانا صاحب دی هغه نه چا ما ته چا ویډیو رالیږله. بعضې ملګري ماسې موږ له بس هسې قار راولي ویډیو به راولېږي دې باره کې ته څه وې چا ویډیو رالیږله چا تپوس کړی چې په دې پنجپیریانو پسې مونځ کېږي که نه ورته وایي چې کوم پنجپیری ته یاد کړمه پلانی که پلانی که پلانی که پلانی وایي صحیح دا چې یو پسې هم نه کېږي وایي که نه. نو زه خو څه پنجپیریان یم چې د هغوی وکالت کوم، خو البته دا خبره ده چې دا تله له چاله الله په انصاف د انصاف تله په لاس کې ورکړی دی چې دا مسلمان دی او دا کافر دی او په پلاني پسې کېږي او پلاني پسې نه کېږي، صرف په تا پسې مونځ کېږي او د هغې دپاره خلک خاندي. داسې هغه الفاظ سړی اورېدی نه شي ګډې وډې وایي. لهذا علماو له پکار دا دي چې خلک وجړئ. نبی علیه صلات وسلام به خلک جړول او خندا به داسې نه و چې خلک په بړق وړق په شا باندې واوښتل به بس خندا به مو نبي علیه السلام مزاح هم کړې ده خو استهزا یې نه ده کړې. ګورې سخریه نه ده کړې، مزاح یې کړې ده. لهذا علماو له پکار چې هغوی مزاح کوي، طنز و مزاح دې کوي، استهزا دې نه کوي، چا پسې دې خاندي نو پیشاړ دې په چا پسې نه کوي. دا غلط کار دی. او دا ګورئ مسله به داسې جوړه شي چې زموږ د عام خلک به په دې ډاډه شي، بیا به د علماو سره ایسته عادت پشي ورسره، بیا د علماو قدر به په زړه کې ختم شي. دا آیت ساتئ. ګوره ډېر خلک داسې دي د علماو قدر زړه نه وتلی دی. هغه یو مولوي صاحب ویل په چارسره کې اوس پات شو الله دې وبخښي ډېر ښه انسان و. ویل څنګه چې د عام خلک نه دی ویل دا د غویانو نه او د دې بیزو د دې دغه نه نه یېرېږي که نه د دې غویانو نه او د خرونو او د دې اسونو نه عادت شوي ورسره. وایي دا بعضې مولیان هم د الله نه نه یېرېږي چې موږ اوس عادت شوي یو. حقیقت داسې دی. ګورئ داسې ډاډه شوي دي که نه الله په کور کې به دا ګډې وډې وایي او دا خنداګانې او دا په علماو پسې بدې ردې په عامو خلکو پسې ګډې وډې بدې ردې به وایي. موسی علیه السلام پناه وغوښتل، وایي اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه غواړم زه داسې جای معلومیږي دا کار څه دی؟ دا جهالت کار دی. موسی علیه السلام ویلي دي نو اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین.